زمونږ نشان یې واخیستو، زمونږ بل نشان هغه یې واخیستو. و زمونږ چې کوم بل نشان په آزاد حیثیت باندې مونږ خوښ کړی و هغه یې رانه واخیستو. زمونږ دپاره عمران خان نشان دی، مونږ نه غواړو بل نشان. شعیب خان میاخیل هغه ستاسو کینډیډیټ دی، دا شعیب خان نه دی. زه درته واضح وایم چې دا شعیب خان نه دی، دا عمران خان. علي امین خان ګنداپور چې په هغه اعتماد کړی دی، هغه د صوبې صدر دی. هغه چې کم سړی مونږ ته مخکې کي، خدای دې کړي چې خره ته مخکې کي، مونږ په هغې پسې روان یو. دې موجودګي کې زه د پي ډي ایم نه دا تپوس کوم، شرم درځي تاسو ماته دا ووایئ چې دلته کې تاسو ریلي کوئ، تاسو جلوسونه کوئ، تاسو جلسې کوئ، امونږه جنډې لګولو ته نه پرېږدي. آیا تاسو شرمېږئ او که شرمېږئ نه؟ زه پي ډي ایم ته وایم ملاقانی میلمنو ته مې ورکوم چې هغه مختصر خبره وکړي. د جمعې ورځ ده چونکې نن موږ د دفتر د افتتاح کوو، د هغې بعد به انشاءالله له نن نه بعد به زموږ پروګرامونه په زور او په شور باندې وي. انشاءالله جیت همیشه د ځوانانو جیت به زموږ وي. زه زموږ قدردان درون میلمه امیر مسعود ته مې ورکوم چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. ستاسې دعا درانه استقبال به محمود خان. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ورتائی چې وفا کروگے وفا کریں گے، وفا کروگے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ظلم کرو گے ظلم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، اور ہم ہیں تمہارے جیسے انسان، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. پټولو ناول په ایمان درته وایم چې د درازیندو د درازندې د ځوانانو د مشرانو د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان د ویژن ملګرو نن چې موږ دا ماحول وکتلو، دا جذبه مو چې وکتله، په ایمان زه دا درته وایم چې په ایډوانس شي جیت یې تاسو مبارک وي. ملګرو یو څو خبرې دي هغه په خپل ذهن کې وساتئ چې دوکه نه شئ چې څومره جوماتونه دي، څومره خلک دي چې هغه په دې ډیویژن کې په دې ډسټرکټ کې هغه په میدان کې دي. تاسو دې خدای الله ته تاسو وکسئ چې کله تاسو ته دلته مخته راځي چې د تاسو نه ووټ غواړي، چې تاسو ته وایي چې موږ ته ووټ راکئ، نو صرف یو کوېسچن خو تاسو کولی شئ. تاسو دا ورته وایئ چې شپېته کاله حکومت تاسو په دې ډسټرکټ باندې وکړو، څو کاله؟ شپېتو کالو نه دا خلک په تاسو باندې قابض دي. تاسو ورته وایئ چې شپېته کاله پرېږده، تاسو موږ ته د 15 میاشتې چې کوم حکومت تاسو وکړو، تاسو د دې جواب موږ ته راکړئ. د عمران خان خلک په دې باندې دوکه کېږي چې عمران خان لاړو. عمران خان ژوندی ناست دی. د عمران خان ویژن د هر سړي په زړه کې ننوتلی دی. د زړه نه باسل ډېر ګران کار دی. یو ریکویسټ درته کوم چې دا موقع 27 سال عمران خان په دې ملک کې تیر کړل. د 27 کالو نه عمران خان چې کومه خبره کړې ده
نن تاسو ریکارډ در واخلئ په سوشل میډیا هر څه پراته دي تاسو یې وګورئ چې تر نن ډیټ پورې کومې خبرې د کړې دي په هغې خبرې کلک ولاړ دی. عمران خان تر اوسه پورې په تاریخ کې په پاکستان کې چې څومره سیاسي پارټۍ دي هغه تر اوسه پورې د ځان خبره کړې ده، هغه د خپلو بچو خبره کړې ده، هغه د خپلو ملګرو خبره کړې ده. واحد یو عمران خان ده چې هغه زما او ستاسو خبره کوي. مونږ ته پکار ده چې په دې ټیم کې تاسو ته پته ده چې زمونږ سره د پی ټي آی سره روان دي، د پی ټي آی سره څه کېږي. زمونږ نشان یې واخیستو، زمونږ بل نشان هغه یې واخیستو، و زمونږ چې کوم بل نشان په آزاد حیثیت باندې مونږ خوښ کړی و هغه یې مرنه واخیستو. زمونږ دپاره عمران خان نشان دی، مونږ نه غواړو بل نشان. عمران خان تر اوسه پورې چاته هم داسې نه دي ویلي چې تاسو د قانون او د آئین وایلیشن وکئ، چاته هم داسې نه دي ویلي. تر اوسه پورې خان صاحب په دې دومره وخت کې چې څه خبره ده کړې ده د قانون خبره کړې ده، ټولو ورکرو ته کارکنانو ته لیډرشپ ته هغې ته ویلي دي چې د شر او د فساد سیاست به مونږ نه کوو، دا زمونږه خاصیت نه ده. مونږ به د قانون او د آئین لاندې به مونږ انشاءالله وخت تېروو او مونږ بیا ثابتوو چې په پاکستان کې به د قانون او د آئین حکمرانی انشاءالله. M45 شعیب خان میاخیل هغه ستاسو کینډیډیټ دی، دا شعیب خان نه دی. زه درته واضح وایم چې دا شعیب خان نه دی، دا عمران خان. عمران خان چې په چا اعتماد کړی دی، هغه چې په کم لیډرشپ باندې اعتماد کړی دی. ستاسو ورور زمونږ ورور سردار علي امین خان ګنډاپور چې په هغه اعتماد کړی دی، هغه د صوبې صدر دی. هغه چې کم سړی مونږ ته مخکې کي خدای دې کړي چې خره ته مخکې کي مونږ په هغې پسې روان یو. یریږي به نه، خپله یره وباسئ. د قانون او د آئین په مطابق باندې مونږ د قانون وایلیشن نه کوو، د هغې لاندې جمهوري سیسټم په پاکستان کې دی، دا زمونږ حق دی. کمپین کول دا زمونږ حق دی. زه ستاسو نن په دې موجودګۍ کې زه د پی ډي ایم نه دا تپوس کوم چې تاسو ته شرم درځي، تاسو ماته دا ووایئ چې دلته کې تاسو ریلي کوئ، تاسو جلوسونه کوئ، تاسو جلسې کوئ، امونږه جنډې لګولو ته نه پرېږدي. آیا تاسو شرمېږئ او که شرمېږئ نه؟ زه پی ډي ایم ته وایم، زه پی ډي ایم ته مخاطب یم، زه هغو ته وایم چې تاسو هر څه وکئ، خو خان صاحب یو کار کړی دی. مونږ بار بار ورته وایو لیډر چې کم دی هغه کومونه جوړوي، هغه ګلۍ نه جوړوي، هغه یونټي جوړوي، هغه قوم جوړوي، هغه خپلو عوامو ته شعور ورکوي. زه په قسم سره درته وایم چې په 70 سالو نه بعد عمران خان پاکستان عوام ته شعور ورکړو. نن یې ټول راوتل کړی دی. شعیب خان بابر راغلی دی، د هغه ورور نن دلته کې موجود دی. شعیب به تاسو ته راځي، تاسو ته بیا هم راځي انشاءالله. چې کله هم تاسو وایې هغه به تاسو سره حاضري کوي. خو زه یو بله خبره درته کوم، دا درازین دی چې څومره سینیر کارکنان ورکرز دی لیډرشپ ته زه په زړه سره د هغې شکریا ادا کوم، هغې ته زه دا پیغام ورکوم چې زه درته ولاړ یم. که زندګي وه انشاءالله ستاسو دا محنت دا خواري دا به ضایع کېږي نه،
دا برنګ راوړي او بل یو پیغام درکوم الیمین خان ګنډپور دا دي تاسو ته پته وي چې هغه کارکون هم دی هغه ورکر هم دی هغه لیډر هم دی هغه ستاسو ورور دی ستاسو دا قرباني دا به چرته هغه نه ویروي انشاءالله تاسو دا قرباني ستاسو چې کوم حیثیت دی ستاسو ته به انشاءالله همیشه ریسپانس ملاویږي خو دا دعاګانې کوئ که چرته حکومت راغلو انشاءالله چې کومې غلطۍ شوي دي دوباره به انشاءالله بیا هغه دوراوو انشاءالله هغه به موږ ختمېږي د شعیب خان چې کوم انتخابي نشان دی اوس هغه میسج راغلو هغه فیصله وشو های کورټ نه د هغه نشان څه دی جهاز دی تاسو به جهاز سره اوسئ په جهاز کې به ګرځئ نور د پتنګړ د نور خلک څه دي ورته هاخواشه موږ په دې کې نه یو صرف اور صرف جهاز تاسو نشان دی جهاز ته به ووټ ورکوئ په خپل منځ کې یو سوال درته کوم خبرې مې اوږدې کړې مینه محبت پیدا کړې مینه محبت په خپل منځ کې پیدا کړې د یو د بل ریسپیکټ پیدا کړې د مشرانو او د سینیر قدر په خپل ژوندو کې پیدا کړې په خدای قسم چې که تاسو نه چا یوړه کامیابي د تاسو ده انشاءالله پی ډي ایم ته د یو پیغام ورکوئ چې دا خو یو ورکوټه غوندې یو صرف افتتاح وه په دارازینده کې د دفتر افتتاح وه که بله ورځ کله انشاءالله په 2-3 ورځو نه بعد ستاسو کینډیډیټ چې هغه نشان جهاز دی هغه د عمران خان کینډیډیټ دی هغه د الیمین کینډیډیټ دی هغه به تاسو ته راځي نو پی ډي ایم ته به بیا پته لګي قسم په خدای که یو دلته کې تم شو زه خپلې خبرې ختموم خو زما سره په اخر کې بیا داسې الفاظ نشته چې زه ستاسو شکریا ادا کړم په ایمان چې نن مو مونږه زمونږ سوچ زمونږ ذهن زمونږ چې کوم ویژن دی هغه مو ژوندی کو الله دې تاسو همیشه په خپل امن و امان کې وساتي الله دې ستاسو حفاظت وکړي یو خبره بله نوٹ کړئ چې چاته هم تکلیف وي پاکستان تحریک انصاف چې څومره کارکنان ورکران دي چې چاته تکلیف وي زمونږ تکلیف دی د عمران خان تکلیف دی مونږ به دا نه وایو چې دا پیرګل دی یا عبدالله دی یا بل دی دا ټول زمونږ وجود دی دا ټول زمونږ ځان دی نو زه خپلې خبرې ختموم په اخر کې په پښتو کې ورته وایي چې څانګه به نن سبا کې ګل شي څانګه به نن سبا کې ګل شي ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي نه محمود خان مسعود چې تاسو ته د دفتر د ابتدا کې ډېرې ښې خبرې وکړې او له هغې بعد زه د ټول قوم شکریا ادا کوم چې زموږ د دفتر په ابتدا کې تاسو موږ ته دومره دروند پروتوکول